السلام علیکم ګران کتونکو عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. امید درم به ستم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره والله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې مو رامخې دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. په سواد کرنٹ افیرز پروګرام کې به نن تاسو یو پیر یو سیلګریزې سیمې ته بیایو او هلته به تاسو باندې نن چکر لګوو او تاسو ته به زاړه یادونه تازه کوو او هغه محفل راټول شوی دی د تراړ په خاوره سره. سوات بریکوټ سیمې چې کومه ښایسته سیمه ده د جګرام دغه سیمې ته ځو چکر لګوو چې ماشران په تراړ په حواله سره څه تاثرات لري چونکې تاسو ته معلومه چې خاص کر زموږ پخواني مشرانو به دغه زموږ دغه روایات چې کوم دی هغه به کول دې ته باربیکیو تراړ هم ویلی کېږي او خلک دغه تراړ محفل چې راټولېږي نو په دې کې دوست احباب مشرانې کشرانې او څوک پردي وږي ماتوي او څوک خپل وږي ماتوي او دغه تراړ کوي. خو ما د ډېرو مشرانو واورېدل هغوی چې په پردي وږو کې ډېر زیات خوند وي. نو راځئ دغه محفل ته ځو دغه محفل د مشرانو خبرې اورو تاسو باندې چکر لګوو دغه ښکلې نظارې هم انجوای کوي او دغه تراړ هم انجوای کوي او خاص کر مسافرونو لپاره دا نننی پروګرام ډالۍ وي. او دا سید عبدالله خان چې لوکیشن د دې ځای چې دا د جګرام دی زموږ دره ده او ډېر معروفه ایریا ده. زموږ دا ځنګل چې دا دلته نه ځنګل شروع کېږي نو دا زموږ قوم چې دی هغه یو 40 کاله وشو چې دی پروټیکټ کړی دی. دلته وایلډ لایف هم دی دلته اوبه هم دي دا ډېره ښایسته دره ده. نن چې دا کوم پروګرام دی نو دا خو تاسو موږ راغوښتلي چې تاسو یو زموږ دره ووینئ. بله تراړ چې دی نو هغه زموږ یو روایتي مطلب آیټم دی. دا د جوار چې کله پاخه شي نو دا په ټوله پښتونخوا کې یا په سوات کې به ټول ډویژن کې خلک تراړه چې سلو 15 ملګري او وږي مات کي وراته کي او ګپ شپ ولګوي او دا د موسم یو سوغات دی. دا خو زمونږ چې کوم روایات د پښتنو دلته کې لکه صرف زمونږ نه دي ځکه که ټولو انسانیت ته وګورې د هرې علاقې خپل سیزنل داسې ډېر اکټیویټیز وي ولسي او هغه خلک دنیا نن هغې ته ډېر په درانه نظر ګوري ځکه چې دا د صدو روایات دي د خلکو او په کوم موسمي دغه کې که هغه د خلکو میوه رارسي که فصل رارسي هغه په هغې موقع باندې یو خاص داسې اکټیویټیز کوي. تراړ چونکې زموږ ډېر دغه روایات وو دلته کې چې به د جوار فصل را رسېدو ته تیار شو محلي تاسو به یا واړه وهئ خو زموږ خو یاد شي موږ دا اکټیویټیز په خپله کړي خپل د ګروپ ملګري به راغونډ شو ځي په ځای به دا تراړونه کېدو او په دې کې دا اکټیویټیز سوشل دونه ایکسیپټډ وه د ټولنیزه کې د دې ایکسیپټنس دونه و چې د چا د ډاډي دپاره به دې د چا د پټي نه وږې ماتوو نو تا ته به یې څه نه وې دا حالانکې غربت هم و په هغه وخت کې خو دا دونه یو ایکسیپټډ اکټیویټیز وه ځوانانو به دا د هغو د انجویمنټ د ټولو نه ښه ذریعه وه نو دا د هغې دپاره زه یو ډېر ښه صحتمند اکټیویټیز ګڼم د افضل شاه مهرباني چې هغه د دې کوشش کوي د بحالولو. Dada şey çıkkar.
ډېره مننه عبدالله. څنګه تاسو ته معلومه ده سوات ته الله پاک قدرتي ښکلا وربخلې ده او بیا په دغه ښایسته علاقو کې داسې قسمه سرګرمیانې دا زموږ د علاقې دغه ښایست یو په دوه کوي. تراړ یا خلک ورته ډاډه هم وایي. نو دا د وخت نه په دغه تحصیل بریکوټ چې دا کومه علاقه د نجیګرام په دې کې د افضل شاه باچا په مشرۍ کې دا یو پروګرام کیږي هر کال او په هغې کې موسیقي مي په هغې کې دلته کې خلک د دې ګرمو ګرمو وږو نه هم مزه اخلي او بیا دغه د موسیقۍ دا ټنګ ټکور نه هم چې دی نو خوندونه اخلي. یقینا موږ ټولو ډېره زیاته انجوای کړه او اوس هم دغه پروګرام روان دی. نو د دې سره نه صرف دا چې یاره خلک د وږو نه او د دې ځای د ښایست او د قدرتي ښکلا نه خوند اخلي بلکې د دې سره دا پیغام هم ټولې نړۍ ته ځي چې یاره دا سیمه یو پرامن علاقه ده، دلته کې امن دی، دلته کې ژوند دی، دلته کې خوشحالي ده او د دې ځای خلک چې دی نو هغه ډېر زیات په خوشحالۍ او ډېر زیات په سکون باندې ژوند تېروي. عبدالله ډېره مننه. زما نوم یار رومان علي دی او د نجګرام اوسېدونکی یم او دا د نجګرام په د ګلدرو کې دا یو کلتوري توکی دی. تراړ کله چې سیزن شي د جوارو دا په مختلف ځایونو کې په پولو کې په پټو کې په غرونو کې خلک دا یو ایټم دی چې دا کوي د اور په مدد سره پخوي. حاجي بالکل ګران کتونکو امید ساتم چې دا ښکلی خوندور پروګرام به ستاسو خوښ شوی چې موسیقي پروګرام پکې هم و د هغې سره سره د مشرانو خبرې تاسو هم واورېدې. دغه تراړ چونکې زموږ یو پخوانی روایت دی او دغه برقرار کولو لپاره افضل شاه صاحب دغه یو هر کال باندې دغه پروګرام تابع کوي. مشران لوی واړه پکې رابلي او هغه دغه محفل نه خوندونه هم اخلي او خاص کار چې بیا کوم پاخه او ما وږي دغه وخوري نو ډېر زیات خوند کوي. امید ساتم چې تاسو به دا پروګرام خوښ شوی. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.